شم وشو کنه اوس ته د پوره ملک یو داسې حالات روان دي یقین مو کې 2-3 ورځې مخکې زه شب قدر کې وم هلته ما ته هغه مولوي صاحب وایي دا زمونږ ځوانان راشي د مسجد نه بهر تر لمونځ وکړي دا په موږ پسې چغې لګوي خلاف زه تېره جمعې په ورځ باندې سوات کې وم دا 2-3 ورځې زما سوات او دیر کې وو جلسې پر علماو ختم قرآن څو ځګونو کې قسم دی هغه علماو ما ته ویل موږ روان یو کور راوځو جومات ته ځو جومات نه راوځو کور ته ځو دا زمونږ ځوانان په موږ پسې چغې وایي علماو توهین ګورئ ځوانانو د پردۍ دنیا لپاره خپل آخرت مه تباه کوه د ملکي حالات چې سړی ګوري زمونږ خلکو الیکشن یې ګټلي دي که نه ممبران جوړ شوي په روډونو باندې راوتي دي ډمې ډمانې د ځان سره کړي دي ځان سره د موسیقۍ اوزار او آلات ورسره دي ولې څه کې لکه روډ هم بند لار هم بند ده پوره کلي کې موږ جشن منوو جشن منول له خوشحالۍ اظهار دا طریقه وي دا ګوره مشرکین مکه طریقه وه بدر او احد ته چې راتلل هغوی د ځان سره ډمې او ډمانې سندرغاړې ښځې راوستې وې د موسیقۍ اوزار او سامان یې د ځان سره راوړی ویل موږ بل طرف فتې خوشحالي به راوو موږ به ډمې او ډمانې ګډو ته سوچ وکړه ته ستا په مشرک او کافر کې به څه فرق اول خو کې دا ته ذمه داري کوي ذمه داري ده په دې خوشحالي مو کوو جړا او خلاص خپل رب ته سجده ولو یا الله یو بوج دې را باندې راواچو اوس یې پوره کولو توفیق راته ما یو هفته دوه مخکې مولا یوسف کندهلوي نور الله ومن قد حیات صحابه مې کړه عمر فاروق رضی الله حالات مې کړه عمر فاروق رضی الله هغه حکمرانی او خلافت په دنیا کړی دی چې نن پورې نه بلکې تر قیامت د سبا پورې دا غي مثال پیش کول خو لري خبره د انسانانو تصور نشي په دنیا باندې حکمران دی بادشاہ دی خلیفہ دی سبق کې درګیر ډېر درد پیدا شو کیمان ولې چې ولري کیمان ورته لا امیر المؤمنین د کلمې د سپوري شوي دي ورته ویل اصلي وړي استعمال شروع کا چې راغی ته بوسه وکړو وړي ورته پیش للی شو ول زما ټول رعایا اصلي وړي خوړی شي ورته ویل نه ویل اوچت کې بیا عمر تم حق نشته دی چې وړي استعمال هغه عمر دوه خو کې ورته سالن راوړو انکار یې وکړی خپل بچي ته وایي عبدالله زما رعایا ټول خلک هغه په دوه لوښو کې خوراک کولی شي ویل نه ویل دا اوچت کې بیا عمر تم حق نشته دی چې په دوه لوښو کې خوراک هغه عمر چې شپې په کوڅو کې ګرځېدو هغه عمر چې اعلان یې کوو که د دریای دجله په غاړه باندې یو سپی د تندي نه مړ شم د عمر نه به تپوس کېږي عمر د هغې ذمهوار دی د الله دربار هغه عمر دې وخت کې ورنه چا تپوس کوي ویل امیر المؤمنین بل تا خو د عدل مثال قایب کو تعالی به الله تعالی څومره اجرونه څومره لوی مرتبې درکوي عمر ورته وایي نه مرتبې خو لویه خبره ده زه یېرېږم مسې نه دا زما د جهنم د تلو ذریعه به نه ګرځېږي بیا ورته وفرمیل زه په دې باندې د ثواب تمه نه لرم خو چې الله را سره حساب ورکړي بل کله قیامت په ورځ راته الله وایي چې عمره سراسر برابر هر څه ختم شو عمر به دې خوشحاله دی نه د ثواب تمه نه لرم خو چې الله را سره حساب ورکړي سزا را نه کړي دومره یره به ورسره په آخري وخت کې کله زخمي و شهید کېدو دا پتونه دا سر یې د بچي په پتون باندې پروت و په دې وخت کې بچي ته وایي بچیا زما سر لرې کړه دې خپل پتون نه پر ځمکې کېږدوه او دی بابا ولې په ځمکې کېږدم ورته یې زما سر په ځمکه کېږدوه دا خپل سر د خپله ږیره دغسې پر خاورو کې دغه کوي ورته یې بچیا زما دا سر په ځمکه باندې کېږدوه چې زما الله ته په ما باندې رحم راشي د خلافت دور تېر شوی دی دومره یره ورسره ده بیا بچي ته وایي د زد کېدل په وخت کې ورته یې بچیا که نن ورځ الله په ما رحم ونه کړو عمر به تباه و برباد شي نن خلکو دا د ملک خزانه دا د قوم ټیکسونه دا د مور حلال پیو نه زیات په بېترسۍ سره د الیکشنونو کې څه صورتحال و دا چې به یو کروڑونه روپۍ لګولې دا به د چرته نه پوره کېږي دا به زما او ستا دا په ټیکسونو ډکه شوې خزانه دا به همدقه د مور حلال پی ګڼي او ختموي موته شریک ورسره زندهباد مردهباد چغې مونږ لګولې هر حال هغه خو وشو خو مخکې محترمو لس کاله اته کاله دا قوم دا ملک د مختلفو عذابونو سره راتېر شوی دی د مختلفو مشکلاتو سره راتېر شوی دی ځوانانو نور عذابونه مه اخلئ په سر بس تاسو چاله چې په دغې خوشحاله وئ الله تعالی هم پکې خوشحاله لره لیکن د علماو تذلیل مه کوئ دا څیز زموږ ستاسو لپاره د تباهۍ ذریعه ګرځېږي دا څیز د دې پوره قوم دپاره د هلاکت ذریعه ګرځېږي د رب عذاب ته دعوت مه ورکوئ د رب هغه تباهۍ طرف ته دعوت مه ورکوئ چې نه تباهي او بربادي راباندې مخکې نور راشي د علماو سره محبت وکړئ د هغوی ملګرتیا وکړئ دا زموږ نو ستاسو خیرخواهان دي قسم دی د زموږ ستاسو بدخواهان نه دي دا کوم چې درته خیرخواهان ښکاري دقه هم بدخواهان دي ځان وساتئ د دغه علماو د توهین نه د تذلیل نه د مسخرو نه دا د انبیا کرام علیهم السلام وارثان دي د دې ملګرتیا وکړئ د سره محبت وساتئ الله دې موږ مزید دا زموږ بس دغه دعا کولی شو الله دې زموږ وطن زموږ قوم مزید د تباهۍ او د هلاکت نه وساتي واخر دعوانا الحمد